بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم مثال د منافقانو كمثل الذي پشاند مثال د آغا کسته استوقدا چه دے بلکی نارن اور لرا فلما ہر کلا ازواعت چرنا کی روحان کی دا اور ما حولہو چاپیر زائد دو نو ذهب اللہ بنورم بودلو کی اللہ تعالی بنورم پرنا دا غیسرا وترکهم او پریگ دی دیلرا فی ظلمات پتیارو کے لا یبصرون دی نوی نس سیز لرا سمن دی کان دی بکمن دی گنگیان دی عمیون دی راند دی فهم لا یرجعون پس دی نگر دی پتراب دا حقو. شاعت آیاتنو کے دا منافقانو بیان دے اس دیدائی کی اللہ جل شانہو دا منافقانو دو مثالو نور کئی. رنبے مثال اللہ وی دا دے منافق مثال پشان دا غسڑی دے چی دے زانتا اور بل کی رڑا دا پارا دتا اغا اور ماحول رڑا کی او دے داغینا فائدہ علی خود دب فائدہ لگا مدئی چی کلا اور رو خانشی فائدہ علی نو اللہ غا اور سلب کی. ہم دکر ہنگی دا منافقان دیوی آمنا من ایمان راوڑے دی لا الہ الا اللہ وی پا دروغ وی پا حقیقت کیونوی انو دیتا ماحول روخان شو ددغا کلمی پا بنیاد معنی دیتا جون ملاو شو ددغا کلمی پا بنیاد معنی دی پا اسلامی معاشرہ کے پاتے کیدل ددغا کلمی پا بنیاد بانی دیل اصحابانو خیر ورکو امدادون ورکو صدقات اغسطل غنیمت اغسطو خدا فائدہ دا دی لگ وخوا ولی چونکہ دی خود دا زرد ایمان نو راوڑے کہ دا زرد دی ایمان راوڑے کلمہ ویلی ونو دا دنیا دا آخرت کامیابی وا خدا بدبختو نو دی صرف دا دنیا تکتل انو مرگ راغے چے مرگ راغے نو ذهب اللہ بنورہم دا ایمان اگر اڑا چکموا آتے اللہ واغستا او پر آئینام ود دی نو پا قبر کی پا آخرت کی رستو بیعدی تسا فائدہ ورنکڑا. اللہ تعالی وی دا منافقان دی کان دی نو سنگ کان دی نو دانا چی دا دنیا خبر ناوری دا دنیا خبر دیر خی اوری و حق خبر ناوری ورہ دی منافق سڑی تا دی گڑ وٹ سڑی تا توایا کانا اگا پیڑو پروانی بوکمن گنگیانی ولی جبینی نا گز گز جبی دی حق خبر نکئی عمیون لاند دی ولی دی تخکاری دا غڑ غڑ استرگی دی حق نوینی دا حق نیزان رون کردے فهم لا یرجعون دی حق طرف تا نگرزی. دا منافق دے دل اللہ تعالی غوگونا استرگی جب عرص ورکڑی دی خودے دا غینا پائدہ نالی چی پا حق کے استعمال کی. دا بخاری شریف حدیث تے دا دو جہان سردار آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا قرب قیامت دا علامات نیو علامت آدا چی انترات بوینی سمن بکمن عمین ملوک الارض چی پا خلق معنی با
داسې خلق مسلط شي، داسې حکمرانان او مشران به مسلط شي چې هغوی به کاڼي، هغوی به ګونګیاني، هغوی به ړاندي. نو محدثین فرمایي چې د دې مطلب دا دی، دا نه چې خلکو ته به چې دی نو خلک به ځان له باچا ړون کوڼه او ګونګې جوړوي. نه نه، غټې غټې سترګې به وي، خو خاندان به یې ړوند کړی. که قوم سوځي نو سوځي دي که نه، د هغوی پې څه پروا ده. غټ غټ غوږونه یې هر څه اوري، خو حق خبره نه اوري، د مظلوم فریاد نه اوري، د قوم فریاد نه اوري. او بکمن ګونګیاني په تفسیرو په خبرو چې راشي ډېر ښي، کله د حق خبرې ځای راشي هلته یې خولې ته بیا تاله لګېدلي. دا د قیامت د علامو نه علامه ده. او ګوره نبي علیه السلام چې کوم علامات ویلي دي که نه، یو یو کېږي. نن په مخ د ځمکه باندې تاسو وګورئ که نه، د مسلمانانو یو اسلامي ملک، اسلامي ممالک هغه ته ویلی شي چې په هغې کې د اسلام ټول احکام جاري وي. دا چې تاسو دا 80 ملکونه په نقشه ښکاري، دا د مسلمانانو ملکونه دي. دې کې اسلامي ریاست یو امارت اسلامي افغانستان دی. د طالبانو نظام دی چې د هغوی کوشش دا دی چې هغه په منهج، هغه منهج چې کوم د اسلام منهج دی، چې کوم د رسول الله منهج دی، چې کوم د صحابه کرامو منهج دی. نور دا ټول د امت مسلمه د دې ملکونو د مشرانو لیډرانو د تاسو وګورئ، د هغوی د شکلونو ته وګورئ، د هغوی د عملونو ته وګورئ، د هغوی د جامو ته وګورئ. انګریز دومره ښه ټای او پین شرټ نه اچولی چې دی ورته څومره ځان بوټ سوټ جوړ کړی. هغه دومره مخ نه صفا کړی چې دی ورته د ځان نه څنګه صفا الو جوړ کړی. نو دا څنګه چې دی نو د اسلام ترجماني کوونکي خلک دی. دا رسول الله ویلي دی د قیامت د علامو نه ده. الله دې موږ د ظالمانو د تسلط نه وساتي. خدای دې په امت باندې رحم دله مشران راولي چې په امت باندې، په قوم باندې هغوی ورحمېږي. دویم مثال الله ورکوي، او کصیب یا پشان د غټ باران دی، من السماء د اسمان نه فی پای کې ظلمات، پای کې تیارې وي، ورعد او ګړزار وي، وبرق او برېښنا وي. یجعلون ګرځئ دا منافقان اصابعهم ګوتې د هغوی فی آذانهم په غوږونو د هغوی کې من الصواعق د تندر نه، حذر الموت د وجې د یرګ د مرګ نه. والله الله تعالی چې د محیط احاطه کوونکی دی بالکافرین په کافرانو سره. الله جل شانه فرمای یا د منافقانو مثال سره د نزول د قرآن نه په شان د څه دی؟ نزول د قرآن دا باران راځي د اسمان نه، وحی راځي بره د اسمان نه. باران چې راځي نو پای کې درې خبرې، ظلمات اول تیری وي، ورعد او ګړزار وي، وبرق او برېښنا وي، پړک وي. تکرانګې قرآن مجید چې د بره نه راځي نو په هغې کې هم دا درې واړه خبرې دي، ظلمات، تیارې او سختۍ دي. دا اسلام داسې نه دی چې تش پستې پستې او خوږې خوږې خبرې به وي، تش خواږه خواږه خوراکونه به وي. په اسلام کې قربانۍ هم راغلي دي. دلته مصور پاکستان ډاکټر علامه اقبال وی اگر گویم مسلمانم بلرزم، اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ مشکلات لا الہ الا اللہ را. وی زه چې ځان ته مسلمان وام په مخ کپکپي راشي چې کله زه د لا الہ الا الله مشکلاتو ته وګورم چې د الله ته ووایې که نه چې لا الہ نه، څومره غیر الله چې دي هغه دې نفي کړل، څومره باطل چې دي هغه دې لرې کړل، هغه ټولو سره ستا بایکاټ شو. موږ نه روزانه په مونځ کې او غذان پې نه، اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونتوکل علیک، نشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یبجرک.
الله غا خلق من پریدو څوک چې ستا نافرمانه کوي. د الله د نافرمانه خلکو سره به دوستای نه ساتي. نن قانا خلکو د الله نافرمانه کوي، د دین باغیان دي، موږ هغه ځان له خپل مشران ګرځولي دي. موږ د هغې گیت وو، امت به په کوم په خیر باندې ځي. الله وایي او په دې باران چې راځي دي کې ظلمات نه دغسې وحې کې ورعدن او په هغې کې ګړزار وي. نو دارنګې چې باران کې ګړزارې وي نو اسمان نه چې کومه وحې راځي په هغې کې هم د باطل رد دی. قرآن مجید هر غلط رسم، هر غلط رواج، هر غلط عقیده، هر غلط سړی هغه باندې قرآن مجید چې دی نو صفا رد کوي. قرآن مجید شپ نه کوي، بالکل صفا خبره کوي چې دا باطل دی او دا حق. بیا چې دی و برقن برېښنا ده، په اسمان نه باران راځي کې رڼا راځي، داسې قرآن مجید وحی راځي پای کې رڼا ده، برېښنا ده د امت دپاره. نو یجعلون اصابعا فی آذان من الصواعق، چې کله دا ګړزارې راشي او دا ظلمات راشي نو کافر سړی څه کوي؟ هغه خانه غوږونو کې ګوتې ورکړي. او دا خو یې موږ نشو کولی چې سخته خبر راشي هغې نه انکار کوي، وایي چې خانک دی هغه زمونږ حق دی، چې مار دی هغه د ځوانانو کار دی. دا خلک څه کوي؟ نن مسلمانان موږ هم داسې جوړې شوي دي. موږ چې د پیستو او د بادامونو د حلواګانو مقام راشي نو د دین خدمت دپاره موږ تابعدار وي، او چې کوم ځای د قربانۍ ځای راشي موږ ته څه پته ده، موږ به ځان کړو. امت دې حد ته راغلی دی. ښه دا خو څه خړ سری داسې مجاهدین شته ببر سری چې هغه د دین نه ځان قربانۍ ګڼي. ولا که موږ سره الله سم په حساب شو که نه چې د دې زمانې د خلکو سره به الله څه کوي. موږ عام او خاص ظهر الفساد فی البر والبحر، ظاهر د فساد په بحر کې او په اوچه کې او په بحر کې او په لنده کې. انو دغه ځای کې تفسیر حازن وایي د بحر او د بر نه ډېرې معنی کوي. کلی مراد دی، خار مراد دی، بانډه مراد ده، امی مراد دی، مولا مراد دی. موږ ټول ګډوډ یو. ښه موږ ټول ګډوډ یو. الله تعالی دې موږ باندې تکالیف نه راولي، الله دې را باندې سختۍ نه راولي. ورونو د دین په بابت کې چې سختۍ راځي هغې ته به اهلا سالن او مرحبا وایي. د دین په بابت ګوره صحابه او څومره قربانۍ د دو جانو سردار نبی علیہ السلام نراشه نن بچا سره داسې وشي چا دین له داسې قرباني ورکړې ده. نبی علیہ السلام خپل ابایي کلي ته خانه کعبې ته چا دومره نه پرېښوده چې په خانه کعبه کې 2 رکعته لمونځ وکړي. نبی علیہ السلام چې طائف نه راته که نه نو نبی علیہ السلام چې راغی واپس وي ړمې غواړي چې ورشم خانه کعبې سره 2 رکعته لمونځ وکړم، چا وله دا اجازت نه ورکړو. داسې به څوک وکړي؟ دا خو پیغمبرانو، دا خو صحابه وو چې هغوی د دین نه هر څه قربان کړل. صحابه او موږ ډېر فرق دی. موږ هسې صرف د نوم ما پرون ته ته موږ صرف د ګفتار خلک وي. هغه یو بزرګ یو مولوي صاحب ورته ووایه، هغه په ذهن کې دا اشکال راغی چې یاره د دې صحابه ولې دومره لوی مقام دی؟ دا فتنو زمانه خو دا ده او موږ باطل سره خو موږ جنګېږو او دا چل کوو او هغه چل کوو. اخر د صحابه وله دومره اوچت مقام ولې دی؟ قرباني خو زموږ هم ګټه ده. خانه وایي دی یو شپه خوب ویني، وایي دی وایي چې جیپ دی هغې کې نبی علیہ السلام ناست دی او جیپ چلی او زه سره ناست یم 2-3 اصحابان دي. وایي ګاډی روان دی، مخې ته یو لویه نالی راله. چې نالی راله اوس په هغه کلاو وخت په هغې باندې ګاډی تلی نه شو. انو وایي نبی علیہ السلام د ګاډي بریک واغستو. نو کسان مونږ ورکوز شو چې یاره دې ټیر ته مخامخ څه ګټه کېږي چې ګاډی پې تېر شي. نو زه یو خوا بل خوا منډې وم ګټه ګورم.
چې د نبی علیہ السلام د ګاډي ټیر ته ګټه کېده وای چې ما ګټه راواغسته او زه رالم نو زه ګورم چې صحابه هغې کې خپل سرونه ایښي صحابه هغه خلکو ښه چې رسول الله نه خپل سرونه قربان کړي دي موږ بس قرباني ورکو موږ خو د دین په نوم باندې تشې پراټې خورو موږ خو د دین په نوم باندې تشې مزې کوو دا زموږ د لباس ته وګوره زموږ د خوراکونو ته وګوره زموږ د اسایشو ته وګوره دا اسایشات د هغه سړي ته هم نه میلاوېدل چې چا په نیمه دنیا باندې حکومت کو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غوندې سړی یو ځلې اوبه وغوښته چا ویله شربت ورکړه چې تاسو طبیعت ټیک دی جوړې دا خیال هم دی چې عمر جنت ته ور نه شي د دې به حساب ورکړو داسې خلکو الله تعالی دې زموږ په حال رحم وکړي خدای دې موږ سره د اسانه معامله وکړي الله فرمای انو دا منافقان سجل کوي انو دی ودریږي سختای نه نور کوي والله محیط بالکافرین ګورا تاسو کتلی نی بابا عبدالرحمن وای کنه کله کله د غمونو هوا خوي خپل پردې پکې معلوم شي ای رحمانه چې کله ته مالدارې ته په مزو چرچوي هر سړی ستا خپل دی هر سړی به ستا قدر کوي دا خو پته هله لګي چې پتا باندې تکلیف راشي څه د سره ني بیا سړی سره سکر هم پرېږدي چې مالدار یو هغه چېرته دو روندارې اوښې هغه چېرته څه لرې لرې رشته کي وایي دا زموږ خپل سړی بیا کور ته دننه بوځي چې غریبي نو سکر وړي بیا یې دننه نه بوځي دا حالت نه دی داسې حالت دوم دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي وایي هغه پارزه هغه شاعر وایي حرک باشو هرچه باشی باش لیکن اندر کے زرباش باش خرش انزیر شس پیشا هر چه جاو بس زردار شا پیسی را جمع کا او دا خلق بلی قدر کری دا اللہ وی واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق نزدید دا بریخنا یختفو چبو بسی ابسوارم نظرون دا غی کلما ارکل ازواء چه روحان کلوم اغیت ماحول نمشو فی دیزی پاگئی کے وَإِذَا أَظْلَمَ ارکل جه تیار راشی پاگئی مانے قامو دی ادریگی ولو شاء اللہ او کچر ارادہ شد اللہ تعالی اللہ ذہبا نبوت للبکڑو بسمعیم پا قوت سماعت دا غی پا اوریدو دا غی مانے وَأَبَصَارٍ پا نظر دا غی مانے ان اللہ بشک اللہ تعالی علی کل شین پر یوسیز مانے قدیر قدرت والا دے اللہ فرمائی یکاد البرق یخطف ابصارهم قریب دا بریخنا دا قرآن مجید دا دلائل دا دمرا مضبوط تی لکه څنګه دا بریخنا دا پړق دا نظر بوزی و دارنګه دا دلائل دا بددی باطل ہر چیز ختم کی اللہ کے ارادہ شوی وا وإلا اذا الاذان كل معذا مشوا فيه کہ کله نرم خبر رالی دی په دین کې زی کله پستی خبر رالی ټول دین نه ځان قرباني خوغو سنت لا مسواک لا حلوا لا ادي خوغو خبر لا ټول ژوند دي خو چې کله کم ځای کې د ډز مقام راشي نو بیا په میدان کې سوره پاتی بیا د شمیر کسان پاتی الله فرمای ولو شاء الله لذا وصل ان اللہ علی کل شین قدیر اللہ پا ہر چیز مانے قدرت لئی ہر چیز مانے اللہ قادر دے دیدہ کہ راسی یو خبری تا اشارہ کو پری دنیا کے عجیبہ خلق تیر دی یو کافر تیر دے ملحدو نو آگا پا قرآن مجید مانے دیر اعتراضات کری دیر اعتراضاتی کری یو اعتراض اگر نوم دیانن سرسوتی اللہ دے زمان اکابر لجزای خیر ورکی دا دیوبند اکابر دا دیر عجیبہ خلقو دای دا ہر فتنے مقابلہ کرے دا ہر فتنے مقابلہ کرے نچے دا منگ آزاد ملک ناسیو کانا دا پاکستان جوڑ دے دا دیوان اکابر لے قربانای ورکی دا خیراتی نے دے جوڑ شو دیکھے لے دا چے منگ پا کمزای مانے ناسیو دا ہن دے علاقی تا
سید اسماعیل شهید رحمت الله علیه، سید احمد شهید رحمت الله علیه راغله. علا کل حال انو مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه هغه جواب کړی دی. هغې ظالم په دې ځای باندې یو سوال کړی دی. هغه وایي الله په هر څیز باندې قادر دی. نو هغه وایي العیاذ بالله العیاذ بالله، الله خو به بیا په غلا باندې هم قادر وي. ګوره داسې پالې پلامو داسې پالې پلامو وایي چې الله وایي چې الله په هر څه قادر دی، نو خدای به په العیاذ بالله په غلا هم قادر دی. او وی دارنگی اللہ والعیاذ باللہ نقل کپر کپر نپاشد وی پر بدکارائی بم قادری منگو تو زنا مولانا قاسم نانوتي رحمت اللہ علیہ قربان دے دیا کابیرونا دا سی جوابو نہیں ورکڑی ساڑے آریان چیزای پزای بردد دا سوالی نواما جواب برستوا. مولانا قاسم نانوتي رحمت اللہ علیہ کتاب لکر انتصار الاسلام پائی کے دی جواب کردے ورتے وی گورا د غلا خو سړی د هغه څیز غلا کوي چې هغه د هغې مالک ني. لکه ستا څیز دی العیاذ بالله او زه درنه اخلم تی مال نه راکې زه یې تا نه پټوم نو هغه زما نه دی نو زه یې ځان ته کوم نو ځکه بیا علم کوم. نو غلا دپاره دا لازمه ده چې هغه د هغه څیز مالک ني. وایي په کائنات کې ماته یو څیز وښایي چې هغه د الله تعالی ملکیت ني. نو غلا خو به الله کوي چې ملکیت یې ني، د هر څه خو د الله دي. خلقو پی عرضی دی راشی او زی دویم توائی کہ العیاذ باللہ پا بدکارائی بم قادری. نو انانوتی سے بتائی کہ تم اللہ پی جانے کہ اللہ غزات توائی کہ نہ جسم نہ جوہر دے نہ عرض نہ مصور دے لیسا کمثلی شے. اللہ تعالیٰ زمین پشانتے نہ دے کہ دے انسان پشانتے دے اللہ جسم دے اللہ آزاد دے. ان د بدکارائی د پارا آزا پکار دی. بدکاری خو په آزاو معنی کیږي. نانوتی سے وتوي ځکه نه ته خدای له آزا ثابت که چرته نه پوه شئ په خبره باندې. قربان د دې اکابر نه ګوره څنګه جواب ورته ورکړی. الله په هر څیز باندې قادر دی، الله قدرت لري. ګوره چې خدای غواړي که نه یا ماخام پکیری ساتھ باچا جوڑتی او خانہ دا ہر باچا جی ماخام گوری پکیر کرے او اللہ جی غواری ماخام چو دکے گے دا گناہونو ککڑی او چه سار پاسی کنا دا ولایت پا لوی درجو کی موجود لوی مقام ولول تا تماغر دا بیشرقاپی ویلیو کنا چې ډبې ورته ګډېدې او شراب یې څښلي وو. دی په لار راتو دی د په ځمکه باندې یو ټوکړه ولیده د الله نوم پې لیکلی و. د هغه راوچت کړ ښکلی که عطر یې پرې ولګول دا د خدای نوم دی په شرابو کې و ښه. او بیا لګیا دی ډبې ورته ګډېږي د شرابو په مجلس کې یو ملنګ راغی هغه ګیټ کې ودرېده او داسې دته داسې نیغ نیغ وکتل په دې توجه وکړه. نوکر نه یې وله تپوس وکړو دا څوک دی؟ بچر دی. ورته وی دا حر دی که غلام دی؟ مرئے دی. غلام خو لکه خرز لکه خلک په یوې عرضه کوي غلام څه حیثیت وي دا خور دی. ته مازغه دې خراب دي. غلام داسې دا لوی سردار دی دا مجلس ته جوړ کړی دی. نو هغه ورته وایي نه دی آزاد نه دی، دا د نفس غلام دی. که دی آزاد دی به داسې نو بس هغه دا خبره وکړه او لړ. سیمه دی په خپل سوپا یا کرسای کې ناست و دو صرف دا ملنګ ولیده او په نشه کې دی. دی دا خپل ځای نه راپاسې دی دغه پسې راغی. دی هغه سیکورټي ګارډ وغیره ورته ووایه ورته وی ته څوک څه وي؟ وایي صاحبه ملنګ خو داسې وي ما ورته داسې وي. بس هغه مجلس په ځای پرېښود خپیا به ورپسې را روان شو او راغې او هغه ترې روان دی زی 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 نه مخته یې ورته چې ځنګل کې یوازې که مخې پرې راواړو او بس ده ورته وي جیا زه د نفس غلام یم. بس د نن نه پس به د خدای غلامي کوم.
باز د نفس نه به آزاد یم توبه وباسله او ټول عمر بیا پیزار نه اچول ښه پیابلې به ګرځېده او دی به چې په کومه ځمکه ته په کومه لاره به ته مرغوب ورته لاره صفا کوله یو ورځ په هغه لاره باندې یو مرغی ګندګي وکړه خلکاریان چې دا خو د بشر قاپي لاره ده مرغی خو دا صفا کوي او دا اوس ګنده ده ګندګي پې وکړه هغه چې هغې معلومات وکړه هغه ټایم هغه ساه ورکړه داسې خلک دي هغه وہی چٹائی پر ملے گا تخت شاہی اگر حاصل کرو عشق الہی کلا کیا راز سلطان بلخ پر فقیری لی ہے دے کر تخت شاہی دا سلطان بلخ جو لوی باچاو بند خدای عشق راغے ہر سے پری خودل چی پری خودل دے راغے زنگل تا راغے او وای د ډوډۍ ټیم شو نو دا بوی نه شروع شو د لخه خوراکونه راغلل وای دغلته یو بل ملنګ ناست و هغه به مې عبادت کو نو هغه له دال راغی دال نو هغه پړکې وي یا خدایه پاکه ما خو دې ډېر عبادت وکړه زه دې په دالونو دې رلړ وچودله خو دا ښه خوراکونه راغلل عاطفي اواز راته زناوره تاسې پرېښودي ته خوار وې ده د پوره باچایي پرېښودې ده بیا ورپسې خپل رعایه کسان راغلل ورته وی سیبا خدای خاطر وکړه راشه ملک روانېږي ورته وی داسې چل دی زم د سره په یو شرط څه شرط ستنې راواغسته سیند خوا ته راغی ستنې یې لړه کړه ورته یې مال زما دا ستنه راکړې هغې ته وایي بیا د سره ځم باچا مال غدي خراب دي دې سیند نه به دا دومره ستنه ته څنګه راغلې وایي ښه نشي راغستی ستاسو دا حکومت دی سیند ته یې ما ته زما ستنه راکئ یو هر مهی په خوله کې ستنه راوچته کړې ده ما والا وایي نه ما ته زما ستنه راکئ نور میان کېناستل یو پکې ودرېد وایي ما هغه ځای پرېښود خدای ماله داسې باچاحت راکړه الله تعالی په هر څه باندې قادر دی خدای دې موږ ته زموږ د زړه دنیا چې دی دا دې بس الله تعالی په خپله قبضه کې والي بس مثل مثال دغی کمثل الذی پشان داغ سړي د استوقد نارا چې بل کړی اور پلمال کلا ازواج روخانه کی ما حوله چاپیر زای داغ نو ذهب الله بوتل الله تعالی بنورهم په نور داغی معنی وترکم پرید غیلر فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون دین ویني غیلرا سومن دای کان دی بوکمن دای ګونیان دی عمیون دی وړاندې دی فهم لا يرجون دین گذی په طرف د حق معنی او کسویب یا مثال د دې پشان دا غټ باران دی من السما چې د اسمان نه پی پای کې ظلمات تیریوي ورعد غلزاروي وبرق برېښناوي یجعلون دی ګرځي اصابعهم ګوت دغی فی آذان په غوږونو دغی کې من الصواعق د تندر نه حذر الموت د یری د مرنا والله الله تعالی محیط احاطه کوونکی بالکافر په کافرانو سره یکاد البرق نزدې ده چې دا برېښنا یخطب بوتلل به وکړي ابصارهم په نظرونو د هغې معنې کلما ارکل ازواج چې روښانه کړي هم دی ته نو مشو دی ځي په هغې کې واذا ازلم ارکل اختیار کړي په هغې معنې قامو دی ودرېږي ولو شاء الله که اراده شو د الله تعالی لا ذهب بوتلل به کړو بسمع په قوت سماعت د هغې وابصارهم په نظرونو د هغې ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء پر یو چیز باندې قدیر قدرت والا دی الحمدلله رب العالمین کریم خدای ته زموږ د ټولو نه راضي شي الله زموږ په حال رحم وکړي کریم خدای تقصیرات معاف کړي الله کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت راکړي الله د امت په المان رحم وکړي د امت په المان رحم وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمه النبي صلى الله عليه وسلم بحرمه القران برحمتك